رسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ظل المؤمن يوم القيامة صدقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے د ایمان خاوندانو چې ما کم مال در کړی دی د دین ولګوئ کم وخت کې ولګوئ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة مال اولګوي مخکې د دین چې یو ورځ به راشي چې بیا به پکې نه اغستل او خرڅول کیږي او نه به پکې بیا دوستانه کار ورکي او نه به پکې بیا سفارش کار ورکي داسې یو ورځ را روانه ده چې بیا به هغې کې اغستل خرڅول نه بیا به ګټې نه بیا به د حساب میدان او نن د عمل میدان دی نن عمل وکړي اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نن ورځ عمل شته او حساب نشته او بیا ورځ را روانه ده چې حساب به یو عمل بنئ بیا به تش حساب کیږي او طول به شروعي او عمل به بیا فایده نه کوي او نن د عمل میدان دی نن عمل وکړه اليوم عمل ولا حساب نن د عمل ورځ د ننی کوي ننی جمع کوي بیا یو ورځ را روانه ده چې هلته به بیا حساب کیږي او بیا به عمل نه داسې یو ورځ را روانه ده وي هغې ورځې له تیارې وکړه هغې ورځې له ځان له آخرت له څه توښه تیاره کړې او څه ځان سره ووسو هغې ورځې له که مال الله چاله مال ورکړی نو دا هم دې دپاره دی چې دې پې ځان له آخرت کې څه آباد کړي آخرت لپیزان لتیاری وکړي دا یوازې دنیا د پاره نه دی ته بیلډینګ جوړ کو ته مارکیټ جوړ که چې سبا نه یم زما بچو ته به کرایه میلاویږي او بچي به مې په آرام ژوند تیري ټیک ته چې ته نه نو بچو ته به په آرام میلاویږي او بچي به په آرام ژوند تیري خو تالم هلته د آرام د پاره څه پکار دي چې تم په آرام خو ژوند بیا تیر کړي که نه ښه ځان له آخرت تپاره څه ګټه وکړو آخرت له څه ولیږو آخرت له څه توښه تیاره کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عائشې مسکین به نه رد کوي ښه چې مخکې له دله مسکین راغی دا به نه رد کوي دا مسکین واپس کوم ولو بشق تمرتن اگر که د کجوري یو ټوکړه ولا ورکا
د کجوري یو ټوکړه راواله او دی مسکین لی ورکه خو مسکین رد کوم دا رد کوم ولو بشق تمرتن اگر که د کجوري یو ټوټه ولا ورکه څه حصه ولا ورکه نیمه کجوره ولا ورکه اوی بیبي عایشې د مساکینو سره مینه کوه ښه دنیا کې مینه کوئ د مساکینو سره د غریبانانو سره مینه کوه وی دا غریبانان ځان ته رانږدې که غریبانانو سره محبت کوه او ځان ته دنیا کې غریب رانږدې که فإن الله یقربک یوم القیامه چې نن تا ځان ته غریب رانږدې کو نو د قیامت په ورځ به الله تا ځان ته نږدې کړي فإن الله یقربک یوم القیامه الله به نږدې کړي تا ځان ته په ورځ د قیامت نن ځان ته مسکین رانږدې کړه فقیر را نږدې که الله به د قیامت کې ځان ته نږدې کړي چې نن د مسکین ځان ته را نږدې کړه مسکین به رټې نه مسکین ته به بدې ردې نه وایې بس ځان ته یې نږدې کوه قیامت کې به رب العالمین تا ځان ته نږدې کړي چې کله ته مسکین ځان ته نږدې کړي کتابونو لیکلی دی وی یو تاجر و تاجر د د لاندې ډیر شي واړه واړه تاجرانو دا په غټه سطح تاجر چی نو د د لاندې واړه واړه تاجران نو د دې خپل وړو وړو تاجرانو ته ویلیو لکه نن سبا چې غټ دکاندارانی د هغه د لاندې واړه واړه نوکرانی هغه د اوګرایانو پسې ګرځي اوګرایانې راټولوي نو دې تاجر خپل وړو د نوکرانو ته وی چې چا نه کله پیسې الی د سودا اوګرایي کوئ نه که د چا سره کره پیسې نی او څوک کوټه پیسې درکوي نو یې به خیر دی چې شمپوشی معامله ورسره کوئ کره پیسې کو نه نو کو کوټه پیسې درکړې نو خیر دی ای به د خلقو سره لږه ګزاره کوئ خیر دی کره به ورسره یي نه بد به خیر دی ګزاره ورسره کوئ کتابونو لیکلي دی وقه تاجر وفات شو یو سړي خوب کې ولید چې الله د سره څه معامله وکړل وی زه ډېر یریدلم رب العالمین ځان ته مخامخ کړم وی چې زه ډېر غیرتي ذات یم تا چې دنیا کې د خلکو نه کوټه پیسې په کره اغستې نو زه ډېر غیرتي ذات یم زه به نن ستا هغه کوټه عمل په کره والم خیر دی ستا په عمل کې کوټه والی دی زه به یې په کره والم که نن موږ د چا کوټه په کره واغست نو شاید چې یو ورځ به داسې راشي چې مونږ بم محتاج شو زمونږ دا کوټه بم څوک په کره باندې والي مونږ بم یو ورځ حاجت راشي دا نن چې تا ته غریب راشي حاجتمن داسې به تم یو ورځ حاجتمن د چا مخې ته ورشي چې څوک دله مخې له راشي او تا ته وایي ما د الله په نوم معاف که بس ما د الله د رضا دپاره معاف که بس چې د الله د نوم واسطه درکړي که نه بس دې معاف کوه وی چې دی معاف کم نو خلک به وایي چې دی کمزوری دی دا اوچت شو که نه زه معاشره کې بس پک شم که نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل وی یو په یو څو خبرو زه قسم خورم اوس د نبی علیه السلام قسم ته ضرورت شته نبی علیه السلام چې خبره وکړي دا پوره ده قسم ته څه ضرورت نن سبا چې تاسو د یو عالم د خولې خبره واورئ نو قسم ته ضرورت نه مړه وي دا عالم دی او بیا چې د ټولې دنیا رښتینې په یوه خبره قسم خوري نو قسم ته ضرورت نه و خدا مونږ او تاسو دپاره چې ستاسو یقین راشي وی زه په دې خبره قسم خورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا سره ظلم وشي او دا کس راولګي او دا بل سړی معاف کړي ظلم ورسره وشو هغه بس راشي بس ما معاف که بس چا سره ظلم وشي او دی دا کس معاف کړي زه د الله په ذات قسم خورم چې د دې سړي عزت په نه کمیږي دا به سیوا کېږي او مونږ وایو چې کو د معاف که نه د به عزت کم شي او نبی علیه السلام وایي زه قسم خورم چې په دې معافۍ به د دې سړي عزت کم نشي دا به سیوا کېږي او یو په بله خبره قسم خورم په کومه خبره قسم خورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
وای زه په دې خبره قسم خورم چې په صدقه باندې مال نه کمیږي. بس زه قسم خورم په دې خبره چې څوک صدقه ورکوي په صدقه مال نه کمیږي. بس په دې زه قسم خورم چې په صدقه به مال کم نشي. امونږ خو وایو چې که ما صدقه ورکړه جو بس دا لږې دي نه که دا زه ورکړم نه څه دا 4000 روپۍ دي نه که په 2000 ځان له تروړه والمه په 2000 غریب خو لاړې که نه ختمې نه شوې نه که نه. نبی علیه السلام فرمایي زه قسم خورم چې دا مال به نه کمیږي چې کم سړی صدقه ورکړي. په صدقه الله مال نه کموي. نو چې کس تله راغی وي ما د الله د رضا دپاره معاف که ما د الله په نوم معاف که بس دې سړي ته معافي کوه ښه. رب العالمین وایي چې تا دې زراغې تاله او تا دې معاف نه کو دې تا ته خپله عاجزي وایي او تا ته خپل پیمانتیا ظاهري نو وایي تا به زه بیا معاف نه کم. ګورې ښه تا به زه معاف نه کم ښه. داسې یو ورځ به مونږ محتورن د الله مخې لم ورځو مونږ ته به هم د معافۍ ضرورت راځي. ډېر مختورن به یو ډېر ستومانه به یو د الله مخې ته به ودرېږو د معافۍ ضرورت به م راځي. چې خپل هم د معافۍ امید شته نو پکار ده چې بل هم معاف کو د معافۍ صفت ځان کې پیدا کو معافۍ صفت ځان کې پیدا کو. نو ورځ را روانه ده د هغې نه مخکې تیارې ځان له وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته علم دی چې د قیامت سخته ورځ را روانه ده او تاسو ته پته ده څومره سخته ورځ به احادیثو کې د هغې منظر بیان شوی دی. ټول خلک به سوري پسې ګرځي ونه به نه وي بوټې به نه وي لوړه به نه وي جوره به نه وي غر به نه وي د پټېدو ځای به نه وي داسې یو چټلي میدان به وي. سیډونو ته به ملایک ولاړ وي او په منځ کې به خلق جمع شوي او حساب کتاب به شروع هر سړی به وایي زما نمبر دی او زما پیشي ده او زه مخامخ کېږم. داسې سخته ورځ ده په دغې ورځ به هر سړي ته د سوري ضرورت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ظل المؤمن یوم القیامه په دنیا کې خو هر سړي ته سوری میلاویږي چېرته د ونې د لاندې ودرېږي چېرته د آبادي د لاندې ودرېږي او چېرته د پکي د لاندې کینو. خو ظل المؤمن یوم القیامه سورې د مؤمن په ورځ د قیامت صدقته دا به هغه صدقې چې کومه ده په دنیا کې ورکړې ده دا به د آخرت کې سورې دا صدقه به د سورې په میدان محشر کې دا به پتا باندې سورې کوي کومه صدقه چې د دنیا کې ورکړي. ذکر رب العالمین فرمای انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. سودو کې د الله سره خو مخکې د هغې ورځې نه چې بیا به اغستل خرڅول نه وي. چاله الله مال ورکړی دا د الله د طرف نه په امتحان کې دی. بس امتحان کې دی کوشش وکړه د دې مال نه صدقه ورکه غریب ته خیر ورسوه چرته یوه صدقه جاریه وکړه چرته یو فقیر دی هغه له د رزق انتظام وکړه هغه له د روټۍ انتظام وکړه. نن الله عمل قبلی نن د عمل میدان دی نن یې کوه او انشاءالله میدان محشر کې به بیا حساب انشاءالله بیا به بدله الله درکوي بیا به الله بدله درکوي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی صدقه وکړي په یو غریب سړي باندې او بل سړی صدقه وکړي په غریب باندې خو هغه غریب رشته دار دی نو یو سړي صدقه وکړله په غریب او بل صدقه وکړله په غریب خو هغه غریب رشته دار دی د دواړو جهانو سردار فرمایي دله به د دې صدقې الله 2 اجر ورکړي. صدقه چې دی په غریب رشته دار وکړله الله به 2 اجر درکړي. یو د صدقې اجر شو بل د رشتې پالل پکې رالل چې په غریب رشته دار د صدقه وکړله نو دې ورسره رشته وپالله
رشتہ داری اوپالل شوله په د باندې صدقه وشوله. په دې صدقه باندې الله 2 اجر ورکوي، 2 چې کله هغه په رشتہ دار باندې وشي. خو به هر صورت مال د الله د طرف نه امتحان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړو، عثمان رضی الله تعالی عنه چنده راوړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیږ کې گزاره کړل. نبی علیہ السلام پکې داسې لاس وو، داسې دومره ډېر مال یې راوړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېرې خوشحالۍ نه وې بخ بخ. مونږ چې وایو زنده باد، ډېر ښه ډېر الله. نبی علیہ السلام وی بخ بخ بخ. بیا ورته وی عثمانه رضی الله تعالی عنه د نن نه پخوا چې ته څه کوې نو تا ته الله هېڅ نه وایي. بس مطلب دا و چې که ته نورې نفلي صدقې ونه کې که نه نو تاله دا صدقه پوره ده که ته نورې نفلي صدقې ونه کې. نن شته دنیا کې مسجد نبوي غټ کړی دی، دنیا کې نشته دی خو مسجد نبوي غټ کړی دی. هغه صحابه دنیا کې نشته دی چې مسجد نبوي ته خپل کورونه وقف کړي وو، خپل کورونه مسجد نبوي ته وقف کړي، هغه نن نشته. خو چې د قیامت پورې څوک په مسجد نبوي کې سجده لګوي نو هغې ته به پکې اجر میلاویږي. خلقو ځان له ګټې وکړلې خو د آخرت ګټې وکړلې، ځان له د آخرت ګټه وکړل. مونږ د دنیا په ګټو ډېر ښه پوهېږو خو ګټه د آخرت ګټه پکار ده. مونږ هوښیار او قمقل ونه پیژن، مونږ هوښیار او قمقل ونه پیژن. هوښیار سړی هغه دی چې هغه د ما بعد د مرګ نه پس کم ژوند را روان دی ځان له هغې له تیاري وکړي، ځان له هغې ژوند له تیاري وکړي، ځان له هغه ژوند آباد کړي. صحابو مالونه خپل ټول د الله په لار کې ولګول، بس څه مالو د الله په لار کې ولګول. څومره چې سړی وفات شي او د سره مال کمی نو حساب به یې اساني، چې وفات شي او مال ورسره ډېرې جو حساب به یې ګراني. څومره سرمایه ډېره پاتې کېږي دومره به حساب ګراني، او څومره چې سرمایه کمه وه نو دومره به حساب اساني. بس حساب به یې الله له ورکو، خو چې څومره را سره سرمایه کمه و دومره به د دې سړي حساب اساني. دا مال د الله د طرف نه یو امتحان دی چې مونږ پې ځان له آخرت آباد کو، مونږ پې ځان له آخرت آباد کو. چرته غریب باندې ولګو، چرته محتاج باندې ولګو، چرته بیمار باندې ولګو، چرته بې کوره سړی دی هغه له د کور انتظام وکړو، چرته غریب دی هغه له د کاروبار انتظام وکړو، چرته کونډه ده نفقه ده، بچی دی غریبانان دی یتیمانان دی هغې له د خرچې انتظام وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د یتیم په سر باندې لاس راخ که د شفقت لاس، دې لاس ته لاندې چې څومره ویښتان رالل دومره نیکۍ به د ده په عملنامه کې ولیکل چې صرف لاس یې پرې راخ که، لاس لاس یتیم ته یې خوږه خبره وکړه او د هغه په سر یې داسې یو لاس راخ که، بس دله دا پوره دي چې ډېر بختور خلق دی د یتیمانانو پالنه کوي، ډېر بختور خلق دی چې د هغې د لاسه په ډېرو کورونو کې چولې بلیږي. ښه لګیا دي ډېرو غریبانانو له چولې بلی کړي دي، او ماښام چې روټۍ ته کور کې غریبانان کیني نو ده ورکړي هغه هغې ته ټول کور راغونډ شي هغه یې وخوري. دا مال دی چې خپله یې ته وخورې او تا سوچ نه چې ما سره نن زما په مال کې یو غریب نوڼۍ اوچته کړل، یو فقیر زما سره نن نوڼۍ اوچته کړله زما په مال کې. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ، د دنیا نه لاړ خو د وربشو روټۍ هم چرته په مړه ګېډه نه ده خوړلې چې د دنیا نه لاړ. ښه د دنیا نه لاړ او د وربشو ډوډۍ هم چرته پر لپسې په مړه ګېډه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده خوړل. دنیا ژوند ډېر مختصر دی، ځان له آخرت دپاره ګټه وکړو، ځان له آخرت ته څه توښه خو تیار وکړو که نه، څه توښه به وړو لکه څه شته را سره، څه شته مخې ته به هغه ښه جومات دې جوړ کړی دی، مدرسه دې جوړه کړې ده،
لار دې جوړه کړې ده چرته په یو یتیم باندې دې علم کړی دی څه دې کړي دي چرته مسافر خانه دې جوړه کړې ده سشتې د آخرت تپاره دا ډېر ناپوه خلک دنیا بلډینګان جوړ کړي آبادي جوړ کړي او په کرایهګانو یې ورکړي ته ترې نه تپوس وکړې آخرت له دې څه تیارې کړې ځان له دې هلته څه بلډینګ جوړ کړی دی ځان له دې هلته څه فکر کړی دی هلته به بیا خالي لاسونه ولاړ یو نن د عمل میدان دی چې ځان له آخرت له سودا وکړو ځان له آخرت له ګټه وکړو ځان له آخرت له فکر وکړو چې بیا آخرت کې خالی لاسونه نه یو ولاړ چې بیا د الله مخې ته حدیث مبارک کې راځي داسې به یو کس را مخامخ کېږي ټول به یې کېږي او اعلان به کېږي پلانکې سړی تاواني شو پلانکې سړی تاواني شو اواز چې وشي چې تله د میزاني پلانکې سړی تاواني شو خدای دې موږ د آخرت د تاوان نه بچ د دنیا هیڅ تاوان نه دی د دنیا تاوان ته تاوان مه وایې چې هلته را باندې ته تاوان اواز ونشي چرته هلته به بعضې اواز وشي پلانې د پلاني زوی کامیاب شو پلانې د پلاني زوی نن ناکامه شو بس نن ناکامه شو نن خالی لاسونه پاسېدو نن ورسره هیڅ نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي غریب سړی پیژنئ میراث سړی پیژنئ غریب میراث پیژنئ مونږ وایو چې دنیا کې اولاد نه او مال ورسره نه جو میراث دی غریب دی وی نه میراث او غریب سړی تاسو نه پیژنئ دا هغه سړی دی چې میدان محشر کې به راشي ډېر منځونه به راوړي ډېر زکاتونه به راوړي ډېر حجونه به راوړي ډېرې عمرې به راوړي ډېر عبادات به یې کړي دنیا عبادت پی ورسره او میدان محشر کې به حاضر شي د ډیرو روجو سره د ډیرو نوافلو سره او د تهجد سره دې کې به یو راپاسي زمای دا حق لاندې کړی دی بل به راپاسي زمای دا حق لاندې کړی ما نه پوله اغستې ما نه پټې اغستې ما نه پلانکې سیز اغستې ما نه پلانې سیز اغستې حقداران به راپاسي او یو به خپل حق غواړي حق به اغسته شي هلته حق هلته ته بیا پټې نشي ورکولی ښه چا چې د چا نه یوه لویشت ځای لاندې کوي دا به اووه لویشتې د ده غاړې ته پرتي او میدان محشر کې به حاضري کوي مشکات شریف صحیح حدیث دی چې کم شی د چا نه اغستی دی هغه به دې په دې سټ پروت یو په میدان محشر کې ور روانې ښه اوښ دې د چا نه پټ کړی ده اوښ په دې په سر پروت یو را روان دی غوا دې پټه کړې ده غوا به دې په سر پرته یو را روان وی نن سبا خو دې خلقو دې لاچیانو بکاڼو لړه ډک ښه خو ځي او پردی لاچي وی راوړي دا لاچیانې به دې په دې سټ پرتي او په میدان محشر کې به را روانې ښه دا به دې په سټ پرتي او را روان نو هلته بیا تا هغه له لاچي نشي ورکولی وایي به نیکی تېوالی نیکی تېوالی نیکی تېوالی هغه ټول نوافل به ختم شي تهجد به ختم شي نفلی روجی به ختم شي او جهنم طرف ته به وله مخه روانه کړي چې زه جهنم غریب سړی دا دی میراث سړی دا دی غریب دا دی ځان دې ته غریب مه وایه چا د باندې سشته نه که نه خیر دی که په پردی کوټه کې غریب نه یي انشاءالله ښه خو چې د چا د باندې سشته دی نه ګورې ښه قرض الله نه معاف کوي ښه یغفر للشهید کل ذنب الا الدین شهید څومره لوی مرتبه ده که نه چې د وینې ساس کې ټپه ډاګه کېږي نو الله یې ګناه چې سړی د ځان د وجود قرباني ورکړي دی نه بله غټه قرباني شته دی چې میدان محشر کې پاسي دا وینه به یې داسې پړقا کوي او دا خوشبوی به ترې رواني چې شهید را پاسي دې شهید ته الله هر ګناه معاف کوي خو الا الدین پردې قرض دته نه معاف کېږي پردې قرض دته نه معاف کېږي پردې قرض دته نه معاف کېږي ښه دا الله نه معاف کوي نن دې ته غریب مه وایه چې تا سره څه نشته خو چې د چا در باندې حق نه وي که نه پردی کوټه کې ژوند تېروه په مړه ګېډه ډوډۍ مه خوره خو چې پردی حق در باندې نه ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به جنازه کوله په ده خو د چا قرض نشته شته زه جنازه نه کوم چې کس په پیدا شو هغه به یې ذمهواري واغستله هله به امام الانبیا جنازه پړو
پردی حق نزان ساتي د پردی حق نزان وسات او نن سبا چې څومره مشر کېږي نو دومره پولیا خواوي مونږ چرته ځوان ونه لید چې پوله اپله وواله خو جومات ته چې مانځله راځي نه لار به نه یې وایي نشم درتلی مانځله او چې پټي ته لاړ شي نو پوله ښه یې نی بیا نو ورو ورو تلي او پوله ورو ورو اخوا کوي پوله ورو ورو اخوا کوي ته چې پوله اخوا کوي یوه لویش ځای خو دې لاد نه کوو په دې لویش ځای کې به څومره غنم وشي په دې کې به څومره آبادي وشي دا به د اوه لویشتې غاړې ته هار پروت یو د الله په دربار کې به حاضري کوي دا به د الله په دربار کې حاضري کوي او حدیث مبارک کې راځي دا پردی حق به پې پروت دی به چغې وي میدان ما وی به اغیثني یا رسول الله اغیثني یا رسول الله اے د الله رسوله زما امداد وکړه زه ډېر بد حالت کې نبی علیہ السلام ته به چغې وي نبی علیہ السلام به ګوري وی به اغیثني یا رسول الله د الله رسول امداد مې وکړه وی چې نبی علیہ السلام وویني نبی علیہ السلام به دې سړي ته وی چې ما تا ته ویلي چې ماله به په داسې حالت کې نه راځې چې ستا سره پردی حق تړلی زه ستا امداد نشم کولی خپله مسله په خپله لړاو زه ستا امداد نشم کولی د خلقو سره پورې او راپورې دي د چام حق لاندې کړی دی چاته څه ویلي دي دا مونږ تاړو حق نه ښکاري چرته یو په سپېړه ووه چرته بل په سپېړه ووه چرته یو ته کنزل کوه چرته بل ته کنزل کوه د ټولو نه غټ حق چې دی هغه د مسلمان عزت دی عزت نن مونږ عزتونه د خلقو لیلام کړل عزتونو سوداګان هم د خلقو وکړلې بس نن د عمل میدان دی نن به عمل کو او سبا د حساب میدان دی ډیره غټه تله به راته لګېدلي ښه علما وی ونضع الموازین القسط الله وی مونږ به تلې ولګو نو دا تلې به ډېري که دا به یوی قیامت کې نو بعضې علما وی دا تلې به ډېري دا هر عمل به جدا تلی لکه دنیا کې د سرو تله جدا ده که نه او د اوسپنې تله جدا ده که نه ښه د زرګرانو تله جدا نه د دکاندارانو دا جدا ده او د مشین والا تله جدا ده داسې جدا تلې به هر عمل ته لګېدلي ښه او بعضې علما وایي نه دا تله یوه ده خو ډېره غټه ده نو ځکه الله وایي تلې به ولګو تله یوه ده خو ډېره غټه ده نو د ډېرو تلو برابر ده نو څومره غټه ده حدیث مبارک کې راځي دومره غټه ده چې دا ځمکه او اسمان دواړه په یو چابړي کې راځي ښه الله چې دومره غټې تلې ته الله مخامخ کې سم خیال لی ہوں سس بکول طبیعت چې دومره غټې تلې ته مخامخ اب هغې کې هم نوجوانان تپوس کې مولي صاحب په سردوره مونځ کېږي که نه کېږي زه خدا نشم ویلی چې نه کېږي دا فتوه خو زه نشم درکولی چې مونځ نه کېږي مونځ دې وشو فرض درنه ساقط شو ته فرض ساقطولو له راغلی وي چې صرف فرض رانه ووړي نه زه ورته وامه دا منځ به د الله تلې ته مخامخ کوي نو بیا ځان للته ګوره چې په دې کې به وزن څومره چې دا تلې ته الله مخامخ کړي نو چې وزن به یې څومره زه صرف دا وامه چې دا د سرتورې دا منځ دې په تله کې کېږي چې د دې وزن به څومره خېږي چې چرته سړي په سر باندې پګړۍ تړلي ښکلې ټوپۍ یې او سر یې په مانځه کې پټ کړی او په ادب او په احترام ولاړي یو طرف ته د پټکي منځ وتلل شي او بل طرف ته د سرتوري منځ وتلل شي نو تاوان به دې وشي زه هم د آخرت د تاوان سره به دې مخامختیا وشي زه د نه کېدو نه وامه او د دواړو جهانو سردار فرمایي په دې تله کې د ټولو نه درون شی به څه خیږي چې دا تلې ټول شروع شي په دې کې به د ټولو نه درون شی څه خیږي کوم عمل به پکې دا تله درنی د دواړو جهانو سردار فرمایي په تله د میزان کې د نیکو په تله کې د ټولو نه وزندار شی چې دی هغه به بهترین اخلاق وي دا به تله ډېره درنی چې کله ورته بهترین اخلاق را مخې ته شي د خلقو سره ښکلی خوی میل الیک سلیک خلقو سره د معاملې معامله د رحم معامله نبی علیہ السلام فرمایي دام نیکی ده چې ته د مسلمان رور سره په کولو تندي باندې ملاقات کې په روښانه تندي د مسلمان رور سره ملاقات کې دام نیکی ده به هر صورت
الله دې مونږ له د آخرت ګټه راکړي خدای دې مونږ د آخرت د تاوان نه بچ کړي واخر دعوانا ان الحمد